سيدنا وسندنا ومولانا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. तमाम तारीफ व तौसीफ हम्द व सना इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु पाज़ीमा मुक़द्दसा अरफ़ा बारगाह रबूबियत की द अक़ीदत और इरादत पर ज़बानी उड़ांदी कौलना बाद द हुज़ूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना बाइस तख़लीक़ कायनात बज़्म कायनात ज़ीनत कायनात महबूब कायनात गमगुसार उम्मत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बारगाह रिसालत गोहर बार की द अक़ीदत और इरादत फिर ज़बानी उड़ांदी कौलना बाद निहायत मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम व काबिल सद अदब व एहतराम हाज़िरीन व सामिईन। द इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु अज़ीम एहसान दे लाख लाख शुक्र दे चिदाद जुम्ए मुबारक औरज़ सैयदुल अय्याम ज़मुंग औस्तासुन नसीब उगर ज़वला अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालुहु दीद जुम्ए मुबारक की तमाम बरकात ज़मुंग औस्तासुन नसीब उगर ज़ई। इलाहुल आलमीन दे अवलन माता द हक़ वैना और बहग़ीबान दे द अमल कवल तौफ़ीक़ रा नसीब की। सानियन दे इलाहुल आलमीन तासुता द हक़ और दिलो और बहग़ीबान दे द अमल कवल तौफ़ीक़ नसीब उगर ज़ई। हाज़रीन माँ बख़ुतबा की और आयात करीमा तिलावत का कुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। द आयात करीमा मोमिनान ता खिताब दे मुसलमानान ता खिताब दे कि चरता कि तासो द अल्लाह सरा मोहब्बत कवल ग़वाड़ी नो द रसूलुल्लाह सरा मोहब्बत ओकई कि चरता द रसूलुल्लाह सरा मोहब्बत कवल ग़वाड़ी द अल्लाह सरा मोहब्बत ओकई और कतासो द अल्लाह सरा मोहब्बत ओको दा प हकीकत के द रसूलुल्लाह सरा मोहब्बत थे
که د رسول الله سره محبت وکړه دا په حقیقت کې د الله سره محبت دی او په دې دواړو محبتو کې بیا د دې ریزلټ او د دې چې کومه ثمره ده هغه د انسان د کامیابی ده چې انسان پکې کامیاب شي. نو په دغه حوالې سره څو خبرې ستاسو په حضور کې عرض کول غواړم. د الہ العالمین جل جلاله د ایمان د پاره د الله د وحدانیت د منلو د پاره او د الله جل جلاله په دغه نیک لار باندې تګ د پاره چې کوم رولز دي هغه اولنې چې کومه پوړۍ ده هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام محبت ته چې دا یو دا شانتي سیز دی چې دا د ایمان یو عظیمه حصه ده چې دا د انسان په زړه کې موجود نه وي د انسان د افعالو نه هغه نه صادریږي دغه انسان ته څوک مؤمن نشي ویلی. داسې به ډېر خلک وي د الله وحدانیت به مني د الله ربوبیت به مني د الله هغه رازقیت به مني خو د محبوب علیه الصلاۃ والسلام رسالت نه مني د محبوب علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه نو دغه انسان چې کوم دی نو ایمان نه مکمل کیږي دغه انسان دا ایمان چې کوم دی دا نیمګړی پاتې کیږي او هغه انسان ته بیا مسلمان نشي ویلی. کوم یو انسان ولو کاغه چرته کې په الله باندې ایمان لري د الله وحدانیت مني خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه لري هغه سره محبت نه لري د هغه یو شخص دغه ایمان قابل قبول نه دی. ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمان دی مبارک فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم هیڅ یو کس پتا سو کې مؤمن نشي جوړوي حتی اکون احب الیه تر هغه وخت پورې چې دې زما سره محبت اونکي یا رسول الله څومره محبت اونکي مبارک فرمای من والده وولده والناس اجمعین چې دې د خپل ځان نه د خپل مور او پلار نه د خپل اهل او عیال نه د هر چا نه زیات محبت زما سره اونکي د ایمان نه مکمل کیږي. دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ایمان هغه تقاضا ده چې انسان به د هغه سره دومره محبت کوي. کله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا وفرمایل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را پاسېده او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته څه فرمایي لانت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یا رسول الله احب الی من کل شیء ز تاسو محبت کوما د هر یو سیز نه زیات د هر سن زیات محبت در سره کوم الا نفسی مگر د خپل ځان نه زیات محبت در سره نه کوم یا رسول الله. حضور مبارک ورته او فرمایل چې اے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لا والذی نفسی بیده وی اے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وورا د کوم ذات په گرفت کې چې زما دا روح دی حتی اکون احب الیک من نفسک تر هغه وخت پورې ستا ایمان مکمل نه دی تر کوم وخت پورې حتی اکون احب الیک من نفسک تر کوم وخت پورې چې تا محبت د خپل ځان نه سوا زما سره نه کړي تر هغه وخت پورې ستا ایمان مکمل نه دی ستا ایمان کامل نه دی ستا ایمان مکمل نه دی. حضرت عمر جواب ورکړي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي یا رسول الله الان احب الی من نفسک یا رسول الله اوس مې د خپل ځان نم در سره زیات محبت ته. د حضور مبارک ورته څه فرمایل وی اے حضرت عمر الان یا عمر اوس چې کوم نو ایمان مکمل شه اوس ایمان کامل شه ولی یا رسول الله. حضور مبارک ورته او فرمایل چې زما سره زیات محبت څوک د ځان نه ونکي د خپل اهل او عیال او د مال نه ونکي تر هغه وخت پورې داغه ایمان نه مکمل کیږي داغه چې کوم عبادت دي هغه صحیح صله ورته نه ملاویږي ځکه د تمام عبادتو د تمام امور منبع او مرجع چې کوم دین او هغه رسول الله مبارک ته هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام دی. که یو انسان هر څومره هغه نیکوکار وي که یو انسان هر څومره دیندار وي که یو انسان هر څومره عجونه کړي وي که هر څومره زکاتونه ورکوي خو چې د په زړه کې د رسول الله محبت
د هر یو څیز نه سیوا نه وي نو حضور علیه السلام په خپله فرمایي چې لا یؤمن احدکم تر هغه وخته پورې هیڅوک مؤمن نشي جوړېدی تر کومه پورې چې د ایمان مکمل نه وي. نو حاضرین محترم د حضور علیه السلام سره محبت دا یو ډیره عظیمه ثمره ده دا چې چاته ملو شي هغه په دنیا او آخرت کې کامیاب دی. ځکه حضور علیه السلام یو ورځ په مجلس کې ناست دی، مدینه منوره کې مجلس دی، صحابه کرام هم ورسره ناست دي، ټول صحابه موجود دي. یو صحابي پکې راځي حضور علیه السلام ته فرمایي، د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی، دا مبارک فرمایي وی یو شخص راغی، یو کس راغی حضور علیه السلام ته فرمایي چې یا رسول الله متى الساعه، یا رسول الله قیامت په کله وي، قیامت په کله راځي؟ نو چې څوک د څه تپوس کوي نو ظاهره خبره ده چې هغه به هغې دپاره تیاری کړی. که چېرته یو سټوډنټ یو طالب د استاد نه تپوس کوي چې امتحان به کله وي، پرچی به کله وي، نو ظاهري خبره ده چې هغه به هغې ته تیاری کړی یا به ورته تیاری کوي، نو هغه به د هغې تپوس کوي. نو حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي یو صحابي راغی وی رسول الله مبارک نه تپوس کوي یا رسول الله متى الساعه، یا رسول الله قیامت په کله وي؟ حضور علیه السلام ورته وفرمایل ما اعددت لها، وی د قیامت دپاره دې څه تیاری کړی دی؟ ستا د هغې دپاره څه تیاری شته؟ تا څه ورله جمع کړي چې قیامت تپوس کې؟ هغه صحابي ورله څه عجیبه جواب ورکوي او ورته دا نه وایي چې یا رسول الله او زما خو منځونه دي ډېر زیات منځونه مې کړي دي، او یا رسول الله زکاتونه مې ورکړي دي، او یا رسول الله حجونه مې کړي دي، یا فلانې عمل مې کړی یا هغه عمل مې کړی. نه، هغه صحابي ورته څه فرمایي وی یا رسول الله ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقة، وی یا رسول الله هیڅ تیاری مې نه دی کړی، نه خو مې ډېرې روژې نیولې دي، نه مې ډېر منځونه کړي دي، نه مې ډېر زکاتونه ورکړي دي. بعضې خطبا په دې کې یو زیادت کوي، هغه پکې وایي چې هغه صحابي رسول الله ته وفرمایل چې نه مې منځونه کړي دي، نه مې زکاتونه ورکړي دي، او نه مې چې کوم دی صدقې کړي. نه، د حدیث داسې نه دی، حدیث داسې دی هغه وایي چې من کثیر صلاة او صوم، منځونه او دسونه هر څه کړي، خو هغه وایي چې زیات مې نه دي کړی، زیادت مې پکې ډېر زیات نه دی کړی چې زه پې باندې جنت ته لاړ شمه، بلکې هغه څه وایي ما اعددت لها من کثیر صلاة، وی هیڅ تیاری مې نشته دی، نه مې د منځونو ډېر تیاری شته، ولا صوم، نه مې د روژو ډېر تیاری شته دی، ولا صدقة، او نه مې د صدقو ډېر تیاری شته دی. نو بیا څه تیاری دې کړی دی؟ څه دې د قیامت دپاره ځان سره راوړي دي چې الله ته به پیش کړي؟ هغه څه وایي ولکن احب الله ورسوله، وی یا رسول الله هیڅ تیاری مې نشته دی، خو ستا او ستا د الله سره مې ډېره مینه ده، ډېر محبت ورسره کومه. نو حضور علیه السلام ورته بیا څه فرمایي د دې په باره کې؟ ورته وایي ای صحابي چې هیڅ تیاری دې نه دی کړی، هیڅ ته رجوع او هغې باندې ته خپل ډاډ نه نیسې چې کینې زه خو ډېر روژهدار یم یا زه ډېر لمونځګزار یم، زه به جنت ته لاړ شم، داسې تا ذهن کې نه ده نیولې، بلکې تا دا د ځان سره ویلي دي چې د الله او د الله رسول به محبت به مې جنت ته بوځي. نو یاد ساته انت مع من احببت، حضور مبارک وفرمایل چې ته به د هغه چا سره یې چې د چا سره محبت ساتې. په بل حدیث مبارک کې راځي هغه څوک به د هغه چا سره په محشر کې چې څوک د چا سره محبت ډیر زیات کوي، د چا چې په دنیا کې د چا سره محبت ډیر وي اب په محشر کې د هغه انسان سره پاسيږي. که د چا د علماو سره محبت ډیرو د علماو سره به پاسيږي، په دنیا کې د چا سره محبت اب د هغه انسان سره ودرېږي. او دا څه نه وایم، دا حضور مبارک فرمایي چې څوک د چا سره محبت کوي هغه انسان به د هغه انسان سره په قیامت کې یو ځای کېږي. دا حدیث چې کله حضور علیه السلام وفرمایل چې زه به د هغه چا سره چې د چا سره په دنیا کې ډیر زیات محبت کې. نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي کله چې ما دا حدیث واورېده نو ما وفرمایل انا احب النبي، زه محبت کوم د نبی علیه السلام سره، و ابا بکر و عمر و انا ارجو، زه محبت کوم د حضور علیه السلام سره او د حضرت ابوبکر صدیق سره او د حضرت عمر فاروق سره، او زه به هم د دغه خلکو سره بیا په محشر کې پاسېږم. نو حاضرینو زمونږ د زندګۍ زمونږ د ژوند دقه یو مرجع ده، دقه یو مقصد دی چې موږ د حضور علیه السلام سره، د خلفای راشدینو سره،
د صحابه کرامو سره حتی تر دې پورې د نن زمانه د اولیاء او د علماء سره محبت وکړو د زمون د پاره د نجات یو ذریعہ جوړیږي د زمون د پاره د خلاصي یو ذریعہ جوړیږي نن به تاسو ته خلک وایي چې مړه اولیاء پکې څه شي دي مړه دا خو بس د انبیاء دا الته کې سلسله ختم شوله یا پیران پکې لاسته وایي نه په هر یو فیلډ کې په هر یو مکتب فکر کې په هر ځای کې خمشته دی او خراب هم شته دی د هغه خرابو د وجې نه ښه بیا بدنامیږي دا پیران صاحبان چې په نن زمانه کې کم موجود دي په نن زمانه کې کم اولیاء موجود دي دا هغه د انبیاء وارثان دي دا هغه خلق دي چې کوم د حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې العلماء ورثة الانبیاء چې دا علما دا د انبیاء وارثان دي نو دغه خلکو لاسنیوی پکار دی ځکه که په نن زمانه کې خو انبیاء نه راځي د نبیانو سلسله خو ختمه شوې ده نو بیا د هغې وراثت د هغې چې کوم سټیج د هغې چې کومه کرسۍ ده هغې باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام تاسو ته بیا علما کېنول نو علماو سره محبت علماو سره مینه دا زمونږ دپاره یو نجات ذریعه جوړیږي دا زمونږ او ستاسو دپاره د حضور علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت یو ذریعه جوړیږي نو حاضرین محترم د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره محبت دا هم ډېر یو عظیم څیز دی ځکه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه دا مبارک فرمایي حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا حدیث کو فرمایلو چې انت مع من احببت تاسو په هغه چا سره یې د چا سره چې محبت ساتي نو علی رضی الله تعالی عنہ او فرمایل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامهاتنا من الماء والبار على الزماء حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت د خپل مال او جان او اولاد نه زیات خوشکه وی د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره محبت داسې دی وی داسې ذایقه ده پکې وی چې چرته کې تند موجود وي چرته کې تند موجود وي نو الته کې چې څومره اوبه چاته خوښې راشي وی هغه عمره نه زیات محبت د رسول الله سره کومه د هغې نه زیات محبت د رسول الله سره کومه څه مطلب څه مقصد دی چې کله یو انسان تږی وي هغه ته تنده موجود وي انتهایی تږی وي او هغه ته هیڅ یو څیز د دنیا خوښ نه راځي بس هغه وایي چېرته کې یو ګوټ اوبه راته میلو شي چېرته کې یو ګوټ اوبه راته میلو شي یا تنده پرې ماته کم نو هغه په هغه ټایم کې په لکونو په کروڑونو روپو باندې هغه یو ګوټ اوبه ځان له اخلي هغه ټول مال او دولت هم پې باندې ورکوي چې دا یو ګوټ اوبه ورته میلو شي ولې وجه څه ده چې په هغه یو ګوټ اوبو باندې د هغه زندګي چې کوم دی نو هغه بچ کېږي د هغه ژوند پې باندې بچ کېږي نو علي رضی الله تعالی عنه هم دغه فرمایي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره محبت که مونږ به چېرته کې تږي وو زمونږ تنده زمونږ او لږه هغه دا شانتې وه چې حضور ته به م وکاته زمونږ هغه تنده به ختمه شوه زمونږ هغه اولږه به ختمه شوه نن موږ حدیث مبارک ویلو په شمائل ترمذی کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام شمائل بیانوي د حضور علیه الصلاۃ والسلام صفات بیانېږي علامه ترمذی صاحب هغه ډېر عجیبه انداز کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام حلیه مبارکه بیان کړې ده نن موږ هغه حدیث په درس کې ویلو حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه چې هغه کومه چهره مبارک وه د هغې چې کوم بدن مبارک و هغه چې انسان وګوري انسان حیران شي چې هغه مبارک څنګه و علامه ترمذي صاحب حدیث مبارک را نقل کوي حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه دا مبارک فرمایي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا شانتی حسن و دا شانتی ښکلا وه چې د هغې مبارکو د روزو ته به دې وکتل وي دا روزې چې کوم دی نو د هغې مبارکو داسې په فاصله کې ښایسته جوړې شوې وې چې څنګه هغه اوږدې او بالکل در دې ځای پورې او دا سترګې داسې اوږدې وې او دا سترګې داسې چې کوم دی نیله رنګ کې داسې ښکلې دا سپینوالی پکې مکمل سپین و دا توروالی پکې مکمل تور و او دومره ښکلی به ښکاره کېده چې چېرته د لرې نه به دې ورته کاته هم به م ښایسته ښکاره کېده چې را نږدې به سې ورته د هغې نه زیات به ښکلی ښکاره کېده او د هغې دا بدن یې چې کوم دی نو داسې لوړ داسې نه زیات لوړ نه زیات مندرې بالکل درمیانه او دا سینه داسې زبردسته